مشتاق سے یو جلسه کې زم په جمرود کې وا د افراسیاب د پوجره کې وا جلسه وا او سراج الحق سے بغزه کې دا خبره کوله چې موږ به فاټا لپاره بیل صوبه غواړو لیبه انضمام به نه غواړو اوس څه له دومره غټ چینج راغی هغه جلسه کې زم هغه مونږ همیشه دا خبره کړې ده چې د فاټا خو اف سی آر ختمول پکار دی دا ګنده نظام دی فرسوده نظام دا ختمول پکار دی مخکې دا ستاسو خبره ټیک وه زموږ دا موقف و چې علیحده صوبه پکار ده خو هغه وخت کې مونږ به دا خبره کوله چې د قبایلو اکثریت چونکې دا خبره غواړي لهذا مونږ قبایلو سره مرسته کوو اوس صورتحال داسې جوړ شوی چې آل پارټیز پولیټیکل الائنس جوړ شوی د قبایلو د قبایلو چې کومه جرګه وفاقي حکومت جوړه کړله کیبینټ کې جوړه شوله کیبینټ کې هغه رپورټ پیش شو کیبینټ کې زموږ جمعیت علماء اسلام ملګري په هغه کیبینټ کې ناست وو د کیبینټ نه هغه پاس شو د کیبینټ د پاس کېدو نه پس هغه په قومي اسمبلی کې پیش شو قومي اسمبلی پیش کېدو نه پس هغه اوس په سېنټ کې پیش شو پاس شو نو اجتماعي طور اکثریت د دې په حق کې لہذا مونږ دا وویل چې ریفارمز چې پکار دي نو ریفارمز د علیحده صوبې په شکل ریفارمز کېدی شي د جی بي ګلګت بلتستان په شکل کې علیحده کونسل هم ریفارمز کېدی شي د مرجر په صورت کې هم ریفارمز کېدی شي او یو آپشن دا و چې سټیټس کو برقرار وساتو په دې سټیټس کو کې دنه چې ریفارمز کوي دا څلور آپشن چې کومه د سرتاج عزیز په سربراهي کمیټي جوړ شو هغه دا څلور آپشن چې کوم دې اډریس کړل اکثریت په دې باندې متفق شو چې د فاټا ریفارم صورت هغه قبول دی چې هغه په صورت کې مرجر وشي هغه دا باقي درې نه دي قبول په دې باندې پاکستان د فاټا پولیټیکل پارټیز هم یکسو دي په دې باندې ابتدا کې د فاټا منتخب ممبران قومي اسمبلی سېنیټران هم یکسو وروسته بیا پکې څه خلکو اختلاف وکړ په دې باندې د فاټا یوت هم یکسو او زه تاسو ته خبر کوم 1948 کې قائد اعظم راغلو او په گورنر هاوس کې لومبه جرګه شوه د قبایلو هغه وخت قبایلو هغه ته دا ویلو چې زمونږ د سټیټس کو برقرار اوساتې او په دې سټیټس کو کې چې کله تاسو تبدیلی کوئ نو زمونږ به تاسو کوئ آرټیکل 247 د قائد اعظم هغه کمټمنټ چې په 1948 کې قبایلو سره شوی دا ریفلیکټ کوي آرټیکل 247 کې اوس هم چې کوم دا ریفارمز کیږي د قبایلو په ټولو ایجنسیو کې جرګې شوي دي د قبایلو پولیټیکل پارټیز په دې باندې متفق دي پریس کلب په دې باندې متفق دي مشران په دې باندې متفق دي یوت په دې باندې متفق دي د هغې په نتیجه کې دا ریفارمز چې کوم دی د فاټا مرجر په صورت کې خو فی الحال خو مرجر نه دی فی الحال خو صرف ایکسټنشن جوریسډکشن اف سپریم کورټ اف پاکستان او پېښور های کورټ دی مرجر باندې چونکې اختلاف هغه لږ وروسته شو خو په دې خو د هېچا اختلاف نشته دی چې کم از کم هغې ته عدالتي اختیار توسیع وشي او هغې ته په عدالتونو کې د اپیل د دلیل او د وکیل حق میلاو شي زما په خیال په دې باندې خو به د جمعیت علماء اسلام کوم اختلاف نه مرجر خو اوس وروستو خبره فی الحال خو د وکیل دلیل او د اپیل حق هغې ته میلاو شي زما په خیال دا بنیادي بشري حق مشتاق صاحب ما یو سوال دی تاسو ټول خلک دغه څومره پاکستاني سیاسي مشران چې دي پرایم منسټر چې د مونږ کوم دی دا ټول وایي چې سېنیټران خرڅ شوي دي واخیستل شوي دي بیکاو مال دی دغه بیکاو مال دغه فیصلې ته تاسو څه له دومره خوشحال یې مونږ د بیکاو مال فیصلې ته نه یو خوشحاله مونږ پولیټیکل پارټیز چې کومه فیصلې کړې وه زموږ خپله اے پي سي شوې وه پای کې مونږ ټول خلک راوښتو 2015 کې هغه اے پي سي کې تقریبا 95% خلکو چې کوم شریکو په هغې کې پای کې سیاسي جماعتونه مو د پاکستان د فاټا مشرانو پکې وو مونږ په خپل انداز سره چلېږو مونږ صرف په ایم این ایز پسې او په سېنیټرانو پسې نه ځو زمونږ د ایم این ایز او د سېنیټران نه علاوه خپل اے پي سیز کړي دي خپل جدوجہد مو کړی دی دې سره سره سرتاج عزیز کمیټۍ کړې سرتاج عزیز کمیټۍ کې صرف ایم این ایز او سېنیټران نه وو په هغې کې کراس سیکشن اف د سوسایټي پورا سپیکټرم اف د سوسایټي چې په هغې کې یوت وو په هغې کې ملکانان وو په هغې کې علما وو په هغې کې پولیټیکل پارټیز وو په هغې کې پریس کلب نمایندګان وو په هغې کې ینګ لایرز وو وکیلان وو نو مونږ خپل هم دا کار کړی دی سرتاج عزیز کمیټۍ هم دا کار کړی مونږ صرف د ایم این ایس په خولې پسې نه ځو ایم این ایس خو دا اوس د سېنیټر ایکسټنشن چې کېده نو په سېنیټ کې مطلب تاج افریدي او یو بل سېنیټر زما نه دې وخت کې ذهن نه نوموځي هغې خو کلا مخالفت وکړه چې دا ایکسټنشن نه دی پکار نو موږ خو په هغې پسې نه ځو زموږ د پارټي خپله پالیسي ده موږ خپل پارټي پالیسي لاین فالو کوو ډېره مهرباني مشتاق صاحب ډېره مهرباني ډېره مننه